والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک و اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام. حضور مبارک فرمائی پتاسو کی بہترین آغا دی چی قرآن زدکی او بلتے ہو خی زدکی بیم او بلتا بیم خی دوزی موارے دی بہتر آغا دی چی قرآن زدکی او بلتے مو خی. نو دا حضور مبارک دا حدیث پرنا کی دا بہترین خلق دی. اوس پا منگو تاسو باندې دا لازم دی چې د حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مطابق منگو قرآن زدکو او بلتے مخایو. نو د دې لپاره بیا مساجد دی او مدارس دی پدې کې قرآن زدکیږي او بیا چې پاغي کې کم ماشومان تیار شي ناظری سره قرآن وي او دغه شانتي حفظ د قرآن کی او ورسره ترجمه مو کی او چې کوم مدارس کې د کتابونو تنظیم بیا غم پکیو کی نو دی دلته کې د علم د دولت حاصل کی د علم د زینت د علم د خایس دی باندې ځان خسته کی او بیا په مخ د ځمکه باندې د دې پرچار د خپل وس او د خپل استطاعت مطابق هغه کوي. بل حضور مبارک فرمایي چې تاسو خپل بچو ته درې سيزونه وښایئ. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. تاسو خپل بچو ته درې سيزونه وښایئ. یو دا چې حب نبیکم د خپل نبی محبت ورته وښایئ. ووایئ ورته چې دا د الله نازولی دی. ووایئ ورته چې دا د الله محبوب دی. ووایئ ورته چې دا هغه هستی ده چې د چا په مخ باندې الله پاک خپل ربوبیت ښکاره کړی دی. ووایئ خپل بچو ته چې دا هغه وجود دی دا هغه هستی ده او دا هغه نبی دی د چا په مخ باندې چې الله رب ذوالجلال دا کل کائنات پیدا کړی دی او د حضور د محبت د تعلیماتو نه خبر کې چې دوی په مخ د ځمکه باندې د امن او د محبت پیغام خور کی چې دوی په مخ د ځمکه باندې د هر باطل سره وجنګيږي چې دوی په مخ د ځمکه باندې په معاشره کې هغه ناسور او هغه باطل ختم کی په کوم سره چې په معاشره کې فساد جوړيږي دا د خپل نبی تعلیمات ورته وښایي. او بیا چې حب اهل بیت او بیا د نبی علیہ السلام د بچو محبت ورته وښایي. موږ تاسو چې چاته سیدان وایو او بل ورته څه وښایي وقرأت القرآن او قرآن شریف ورته وښایي. نو اوس چې چا قرآن زده کو د ټول دنیا او د کل کائنات علوم او د کل کائنات چې څومره علوم دی په قرآن کې راجم دي بس چې څوک په قرآن باندې په ظاهر او په باطن په دواړو باندې پوه شو نو هغه په مخ د ځمکه باندې د هیڅ قسمه د هغې څیزونو مرګتیا نه کوي چې هغه په مخ د ځمکه باندې فساد راولي. خپل بچو ته دا څه قرآن ورته وښایي. نو په قرآن کې بیا هر څه دي دا هغه کلام دی چې الله رب ذوالجلال په نبی علیہ السلام باندې څه کړی دی هغه نازل کړی دی. ګوره دا د معراج شپه ده په دې شپه باندې الله رب ذوالجلال خپل نبی خپل دیدار لبوتلو. نو د معراج کې اوږده واقعه ده خو زه د حضور مبارک د معراج متعلق هغه یو دوه پوینټ تاسو ته ویم. یو پکې دا دی چې کله نبی علیہ السلام د الله رب ذوالجلال دیدار للاړ ګوره د نبی علیہ السلام د تللو کمال دی وګوره یا ساته راتللی کمال دی راتللی کمال دی ځکه چې اوس انسان خزیه تلار شي یو لوی ملک تلار شي یو فیسیلیټیز والا علاقې تلار شي هغه بیا د غزې نړنه کیږي. نو بیا چې څوک د الله در تلار شي د الله رب ذوالجلال دیدار للار شي نو څنګه بلاندې راځي. لیکن دا د حضور صلی الله علیه وسلم موږ سره مینه وه موږ سره محبت او موږ ورته ګران نو چې کله ورته الله وي محبوبه وایه که نه ځي
نا الله رب الجلال محبوب ورته وی چې آو الہ العالمین زم. الله رب الجلال وی محبوب غزي آو زم پاتې کېږي نه ما ته چې کوم دین په انتظار باندې صدیق دی، عمر دی، عثمان دی، علي دی او زبیر دی، طلحه دی، کل قوم ټول امت چې کوم دی نو زه خپل امت لخوا لزم څه لزم خپل امت لخوا لزم. نو الله رب الجلال ورته وی محبوبه وایه که نه څه دې پکار دي څه درله درکم څه دې پکار دي څه درله درکم. نو حضور مبارک څه کوي ورته عمر نه یادوي، عثمان نه یادوي، صدیق نه یادوي، علي نه یادوي. نو ورته وی الہ العالمین زما امت. نو الله رب الجلال ورته محبوبه چې ته راغلی نو تحفه درله درکوم ستا نیم امت ما بغیر د حساب وبخه بغیر د حساب وبخه. نو څه نبی علیہ السلام ورته سوی رحمت للعالمین ورته سوی هغه هستی ورته سوی چې زمو ستا دپاره د شپې هم سلګۍ والی دي، په خلوت کې هم سلګۍ والی دي، په جلوت کې هم سلګۍ والی دي. هغه نبی چې د هغه سجده کې موږ ورته یادو، که طواف یې کو موږ ورته یادو، که منا او صفا او مروه ته تلل ته ورته موږ یادو، چې مکان کې نو هم ورته یادو، چې لا مکان ته لاړ هم ورته یادو. نو محبوب ورته سوی الہ العالمین تا ستا کرم دی چې ته زما امت بغیر نیم امت چې کوم دی بغیر د حسابه بخي، خو زما دا نه ده قبول، ما ته دا نه ده قبول. نو ورته سوی بیا څه غواړي؟ نو الله محبوب ورته وی الہ العالمین ماله د شفاعت حق راکا، بس چې زه په چا ګوت اږدم چې دیو بخه. نو الله رب الجلال ورته وی زه در مې کو. نو هغه نبی باندې دا قرآن نازل شوی دی، د هغې ختمونه به دا زمونږ جومات هم دي، دا زمونږ مدرسه هم ده، دا زمونږ ښکلا هم ده، دا زمونږ ښایست هم دي، دا زمونږ عزت هم دي او دا زمونږ صادر هم دي. موږ په دې کې راغونډ یو د قرآن دا تعلیم چې کوم دی نو هغه بچو له ورکوو او بالکل مفت ورکوو. موږ د یو ماشوم نه ماخانه سې فیس میس نه اخلو، پوهېږې. په خپله موږ د خپل وس مطابق دوی له قرآن هم په خپله وروړو، سپارې ورله هم په خپله باندې وروړو. موږ د دې ماشومانو نه هېڅ پیس نه الو، بس زموږ ارمان دا دی چې دا قرآن خانه شي او د دې نه د معاشرې ښه هغه فرد جوړ شي. او الله رب الجلال په معاشره کې چې کوم برایې دي، نشې تماشې دي، چرسونه بنګونه پوډر دي چې د دې نه خدای په امن کړي او د دغې شرپسندو نه خدای په امن کړي. نو ستاسو د راتلو ډېره مننه. او زموږ د میلمه هم راغلي دي لب خان شیرپو، د دوی هم د راتلو یو جهان مننه چې دلته راغلل او موږ سره په دې عظیم محفل کې هغه دغه شو. زه ختم شروع کوم او هغې پسې بیا پې وس هغه مونځ کوو. وایي ماشومان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وای بچی بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم عليه. دعا کوم نو بیا بچا چې په یو دوه خبرې کوي. رب کریم زمونږ دا ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په دې کې زمونږ نه کوم کمزوري شي پای دا په قلم راکاږي. رب کریم بیا د دې ثوابونه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې تحفتن هدیتن پیش کو قبول او منظور کړي. رب کریم دا غوی د خپل مخ د خاطر دې ثوابونه ټول مړو جمدو مسلمانانو ته ور رسول کړي. رب کریم د دې ختمونو په برکت باندې زموږ مشکلات آسان کړي. مریضانو له شفا ورکړي. رب کریم زمونږ په دې ملک امن راولي. زمونږ په دې خوره باندې امن راولي. زمونږ په دې ملک رب کریم ارزانی راولي. خوشحالي پکې راولي. رب کریم بدامنیت نه لري کې. رب کریم دا کوم ذخیرندوشي شروع ذخیرندوزي چې شروع ده رب کریم دا په خپل فضل او رحم باندې ختم کړي. رب کریم دلته نعمتونه خپل ویړیا کې دي سیاره کې. رب کریم دا مدرسه په آبادې مباد کې په عبادت مباد کې. رب کریم چې څوک پکې موږ سره مدد کوي رب کریم د دوانو جانو خوشحالي نصیب کړي. په دې جماعت کې چې څوک خدمت کوي څوک پکې مدد کوي کاغه د آبادې په شکل کې وي کاغه د خدمت په شکل کې وي کاغه د نقد په شکل کې وي. رب کریم کو څوک پکې جارو وي هر څه چې کوي رب کریم په خپل فضل او په خپل رحم باندې په دوانو جانو باندې خشته کړي او دا کوششونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او زمونږ یو ملما مونږ ته سوال جواب کړی دی مولوی محمد خنیف دعا ورته کې دا غوي سه مشکلات چې الله رب الجلال هغه په خپل فضل او رحم باندې هغه مشکلات حل کړي. او دا مولانا ندیم سے مولوی خنیف دا غوي والد محترم دی دعا ورته کې غوي بیمار دي چې الله ول شفا کامله د پاره د نیک عمل ورکي. رب کریم دا سونه واره چې دلته سبقونه نیک عمل قرآن خان او دیندار الوی کې. رب کریم پمند خويندو پرونو بیگانو باندې سره د ټول مسلمانانو سره زمونږه د حیا د عزت او د رحمت او د برکت صادر راخور کې اتفاق او اتحاد نصیب کې. او دا زمونږ دلته کې هغه شاګرد شمس واوا ګل دا غوي مور وفات شوی هغوی ته هم دعا وکړي چې الله رب الجلال سره د ټولو مړو جمدو مسلمانانو مغفرت نصیب کړي. او څومره میلمانه چې راغلي رب کریم د ټولو په دوانو جانو باندې خوشحالي نصیب کړي. رب کریم د دې معراج د شپې برکات او فیضات زمونږ نصیب کړي. ایمان هم نصیب کړي د ایمان د زوال هم وساتي. او اکرام استاد وفات شوی د کامران دی والد صاحب دا غوی په حق کې دعا کې چې الله پاکي مغفرت نصیب کړي. او قبر د نور نه ډک کړي. قبر د جنت د باغچو ګرځي او بچولې صبر جمیل ورکړي. رب کریم زمونږ ایمان نصیب کړي او د ایمان د زوال هم وساتي. صلی الله علی حبیب محمد. بچا چې په خبرې کوي